السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكریم اما بعد بسم الله الرحمن الرحیم محترم سامعین او اوریدونکو یو ملګری تپوس کړی دی د مسلې باره کې چې آیا یو کسی هغه حج نه کړی عمره نه کړی نو هغه د حاجي صاحب ویلی شي که نشي ویلی ورته ګوره د ټول نه اول خبره خدا ده چې کوم حج دی په کال کې یو ځل راځي نو هغې ته حج اکبر وایي. دا خبره د خلکو غلطه ده چې یاره حج اکبر هغې ته وایي چې د جمعې په ورځ باندې عرفه راشي. د دې څه حقیقت نشته، بلکې هر حج کوم چې په کال کې یو ځل راځي دغه حج اکبر دی، او عمره چې کوم ده نو دا حج اصغر دی، وړوکی حج دی. نو که چا حج کړی هغه ته هم حاجي صاحب ویلی شي، که چا عمره کړي هغه ته هم حاجي صاحب ویلی شي. لازمي نه ده چې ووایې ورته، خو حاجي صاحب که ورته وی الحاج ورته وی حاجي صاحب وی نو ویلی شي ورته. د دې نه علاوه که چاته د عزت د وجې نه د تعظیم د وجې نه چې هغه داسې عزتمن انسان دی هغه ته حاجي صاحب ویل دا هم ټیک دی، بلکل ویلی شي ورته. اکې د حاجیانو صفات دی، هغه نیک سړی دی، ښه سړی دی، هغه ته حاجي صاحب ویلی شي. دغه شان که ته ستا نیت دی چېرې دا سړی آینده کې الله پې حج وکړي، هسې یو نیک پالي نه سي او نیت دی دی چې د باندې الله رب العالمین حج وکړي او رښتیا شي، دا هم بلکل ټیک دی. خو چا ته صرف کم صورت ناروا دی چې کله چاته د ټوکو نه د ملنډې نه هغه پورې مذاق، هغه پورې ټوقې کې، هغه پورې خندا کې او د هغه مسخره کې په دې نیت باندې هغه ته حاجي صاحب وی، لکه هغه کې د حاجیانو صفات نشته دی، الټه دی. هغه یو فاسق فاجر سړی دی مثال په طور باندې، او ته ورته د ملنډې نه او د ټوکې نه هغه ته څه وی حاجي صاحب وی، نو دا صورت بیا ناروا دی، دې دا کار کول نه دي پکار. د دې نه علاوه عزتمن سړی دی هغه ته بلکل حاجي صاحب ویلی شي، اگر چې هغه حج نه کړی بیا هم ورته ویلی شي. اوس د بقایا تفصیل دپاره دا د کراچۍ د یو مدرسې بنوري ټاون د هغې فتوه ده، نو راځئ سکرین طرف ته، سکرین کې دا وګورئ په خپله چې دا سوال څه شوی دی او د هغې جواب څه. مخامخ تاسو ته فتوه ښکاري د جامعة العلوم الاسلامیه علامه محمد یوسف بنوري ټاون کراتشی پاکستان دارالافتاء. د دې فتوی عنوان دی کسی کو مذاق میں حاجی کہنا. چاته په مذاق کې حاجي صاحب ویل، نو سوال ته شوی دی د دیونه چې کیا کسی کو مذاق میں حاجی کہہ سکتے ہیں، چاته په مذاق کې حاجي صاحب ویلی شي، اصل ټوکې نه هغې ته حاجي صاحب ویلی شي. نو جواب هغې ورکړی دی، وی جو شخص حج کر کے آئی تو اسے حاجی کہا جاتا ہے. چې کوم سړی حج وکړي او راشي نو هغې ته حاجي صاحب ویلی شي. اسی طرح عمرہ بھی چونکہ ایک اعتبار سے چھوٹا حج ہے، او دغه شان د کې عمرہ هم په یو اعتبار سره وړوکی حج دی، اس کے کرنے والے کو بھی حاجی کہہ دیا جاتا ہے، د هغې کولو والا ته هم حاجي صاحب ویلی شي. چا عمره کړي نو هغه ته هم حاجي صاحب ویلی شي، ځکه د عمره د وړوکی حج دی. اور ہمارے عرف میں بسا اوقات بزرگ شخص کو بھی حاجی کہہ دیا جاتا ہے، او زمونږ په عرف کې، زمونږ په معاشره کې بعضې وختونو کې یو بزرگ سړي ته، یو نیک سړي ته، یو مشر سړي ته چې داسې سپین ګیری نو هغې ته هم حاجي صاحب ویلی شي. لہٰذا اگر کوئی شخص کسی ایسے شخص کو حاجی کہے جو حج یا عمرہ کر کے نہیں آیا، وایي د دې لہٰذا که چېرته یو سړي داسې یو کس ته حاجي صاحب وایه چې هغه حج یا عمرہ نه وه کړې، اور اس کو حاجی کہنے سے کسی کو دھوکہ دینے یا خلاف واقع بات کا اظہار مقصود نہ ہو، او د هغه د دې حاجي صاحب ویلو نه چاله دھوکه ورکول یا خلاف واقع خبرې د اظهار مقصود نه وي، بلکې تفاولاً نو بیا د دې تفاولاً تفصیل کړل کہ مستقبل میں اللہ اس کو حج کرا دے گا. تفاولاً مطلب دا دی چې مستقبل کې به الله رب العالمین په ده باندې حج وکړي، نو دې وجې نه ورته حاجي صاحب وایي. کہہ دې که دا ورته تفاولاً ووایي
تو یې جایز ہے. نو دا جایز دی. لکه سړی مقصد دی چې حاجي صاحب ورته ویما د دې وجه نه چې کیدای شي آینده په الله رب العالمین حج وکړي، په آینده زمانه کې د حاجي صاحب شي. اسی طرح اگر کبھی مذاقن کہہ دیا دغه شان که چرته مذاقن ہی ہوا چې حاجی صاحب اور دل میں مقصد نیک یا مثبت پہلو ہے او پزله کې مقصد نیکا یا داسې مثبت پہلو وا تو بھی گنجائش ہے، نوم گنجائش تے لکه مقصد پائے کې د نیکیو نیت خو. لیکن اگر دو کا دہی یا خلاف واقع کی اظہار کا اندیشہ ہو، لیکن که چرته چاله دوکه ورکول یا خلاف واقع خبر د اظہار یروی یا دوسرے کو حاجی کہنے میں یا بل چاہتا د حاجی ویلو کی منفی پہلو مطلب دا چې مثلا استهزاء یا تمسخر کا انداز ہو، د ټوکو ټقالو د هغې انداز وي چې صرف گپ نه ورته وي او د دې لپاره چې د هغه سپکاوی وکړي تو پھر یې جایز نه ہوگا. نو بیا دا جایز نه دی. فقط والله اعلم. دا د فتوی نمبر دی، فتوی نمبر دارالافتاء جامع علوم الاسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن.